د انډیا په تاریخ کې د انډیا لپاره نن ډېره زیاته یوه بوره او یوه بده ورځ ده. دا به د انډیا په تاریخ کې لیکل کېږي چې دا اتوار د انډیا لپاره ډېر زیات یو بد اتوار ثابت شوی دی په وجه د دې چې نن انډیا درې اهم میچونه بایللي دي. یو یې د اسټرالیا نه بایللی. اسټرالیا د انډیا ته په ټیسټ میچ کې شکست ورکړی. د دې سره نن د انډر 19 ایشیا کپ فاینل میچ و د انډیا او د بنگلادیش ترمنځ. بنگلادیش انډیا انډر 19 ته ډېر زیات ښکلی او زبردسته شکست ورکړی او د سره سره د اسټرالیا وومن کرکټ ټیم هم انډیا وومن کرکټ ټیم ته شکست ورکړی. یعنې دا اتوار ورځ د انډیا لپاره ډېره زیاته بیکاره ثابته شوله وجه د دې چې درې میچونه بیک ټو بیک په یوه ورځ کې وبایلل. اول که موږ خبره وکړو د اسټرالیا او د انډیا ترمنځ چې کوم میچ شوی دی په هغه باندې نو انډیا 180 رنز په پیله انینګ کې کړي، بیا اسټرالیا 337 رنز په دې پسې وکړه او ښه کافي لیډ یې پرې ورواړو. د هغه په جواب کې انډیا بیا راووتله بیټنګ ته او 175 رنز یې وکړه، 19 رنز ټارګټ یې اسټرالیا ته ورکړو. د هغې په جواب کې په 10 وکټو سره اسټرالیا انډیا ته په دویم ټیسټ میچ کې شکست ورکړو، سیریز یې برابر کړو. بل سایډ ته که موږ خبره وکړو د ایشیا کپ په فاینل باندې انډیا او بنگلادیش فاینل ته وتلي وو او په دغه میچ کې بنگلادیش انډیا ته ډېر زیات زبردست او ښکلی شکست ورکړو. بنگلادیش لاول بیټنګ کړی 198 رنز او 199 رنز ټارګټ یې انډیا ته ورکړی و. د هغه په جواب کې چې کله هغې راووتل نو د هغې ټول ټیم ډېر زیات زر آوټ شو او تقریبا څه په 70 رنز خواوشا رنزونو سره بنگلادیش د انډیا نه دغه میچ وګټو. بنگلادیش ته د ایشیا کپ فاینل ډېر زیات مبارک چې د هغې څومره هم فینس دي دلته کې ډېره زیاته مزه یې وکړله دغه دوو میچونو. بیا به بعد کې د دې نه بعد کې د وومن چې کوم میچ و مطلب د اسټرالیا او د انډیا وومن ترمنځ چې کوم میچ و هغه هم د اسټرالیا وومن دغه میچ په خپل نوم باندې کړی دی او انډیا ته شکست ورکړی. نو نن چې کومه د اتوار ورځ وه ډېره زیاته بده ثابته شوله د انډیا لپاره، یعنې هول انډیا لپاره. د انډیا په لاس کې نن ورځ کې څه هم رانل، هم د وومن په سایډ باندې هم چې کوم انډر 19 ټیم دی هم د هغه د سایډ نه او ورسره د انډیا چې کوم غټ ټیم دی د ټیسټ هغه هم ناکام شو. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نو ویډیو کې تر هغه د ما یا د رخصت راکړئ اجازت. د الله په امان.